السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موږ ستاسو سره د قرآن د سپارې د تلاوت په دوران کې څه اهم معلومات دي چې د هغې باره کې موږ ستاسو سره شریک یو. د قرآن کې د کله چې موږ سپاره شروع کړو او سپاره د صحه د پورې ورسولو پرې حاشیه باندې پرې غاړه باندې موږ ته لیکلي الربعه. د ربع مطلب دا دی چې دلته کې یو پاو یوه حصه د سپارې څلور حصو کې سپاره تقسیم ده، نو یوه حصه پکې پوره شوه، دې ته موږ یو پاو وایو. د الربع یعنې چې کله موږ بره واوړو مخکې چې موږ لاړ شو بیا موږ ته راځي نصف. د سپارې پرې منځ باندې پرې حاشیه باندې لیکلي النصف. نو دا نصف مطلب دا چې دلته کې سپارې نیمه سپاره تلاوت ده پوره شو. بیا د نصف نه چې کله موږ او تاسو مخکې ور واوړو نو پرې حاشیه باندې موږ او تاسو ته یو لفظ راځي لیکل شوی په نظر باندې چې هغې ته لیکي الثلاثه. الثلاثه مطلب دا چې دلته کې درې پاو پوره شو، مطلب درېیمه حصه درې حصې چې کوم دی سپارې تلاوت دا پوره شو او څلورمه حصه تلاوت هغه پاتې دی. نو څلورمه حصه بیا د الثلاثې نه وروسته بیا شروع کېږي، بیا مکمل سپاره سر ته ورسېږي. دا اهم معلوماتو چې دا ما ستاسو سره شریکولو غوښتل. الله تعالی دې د زده کړې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.